بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركوع نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها او کله چې مړ کو تاسو یو نفس یو سړی نو بیا په جګړه شوي تاسو د هغې په باره کې والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله پاک ښکاره کوونکی دی رایستونکی دی د هغه څه چې وایي تاسو چې پټول مو فقلنا اضربوه ببعضها پس وویل مونږه چې ووهئ دا مړی په یوه حصه د غوا په بعضې حصه د غوا کذلک یحیی الله الموتى دغه شان الله ژوندي کوي مړي ویریکم آیاته لعلکم تعقلون او ښایي تاسو ته نښې خپلې دپاره دی چې تاسو پوهه شئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخت شول زړونه ستاسو وروستو د دې نه د دې واقعې نه فهي کالحجارة پس شول په شان د کاڼو او اشد قسوه یا زیات سخت د کاڼي نه وان من الحجارة او بېشکه ځینې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې رابهیږي د هغې نه نهرونه چینې وإن منها لما يشقق او بېشکه ځینې د کاڼو نه هغه دي چې اوچوي فیخرج منه الماء پس راوځي د هغې کاڼو نه اوبه وإن منها لما يهبط من خشية الله او بېشکه ځینې د کاڼو نه هغه دي چې رارغړي د الله د یري وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله بې خبره غافله د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم آیا تاسو دا تمه لرئ چې دوی به ایمان راوړي په تاسو باندې او یقینا یوه ډله ده د دوی نه یسمعون کلام الله چې اورېدو به یې کلام د الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون او بیا به بدلو هغه کلام وروسته د هغې نه چې پوهې به شول په هغې او دوی ښه پوهېدونکي وو وإذا لقوا الذين آمنوا او هر کله چې ملاویږي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی قالوا آمنا نو دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا او هر کله چې جدا شي یوازې شي بعضې له دوی نه د بعضو نورو سره نو دوی وایي اتحدثونهم بما فتح الله علیکم آیا تاسو خبر ورکوئ دوی ته د هغه خبرو چې الله ښوونې دي تاسو ته لیحاجوکم به عند ربکم دپاره دی چې دوی جګړه وکړي ستاسو سره په نزد د رب ستاسو افلا تعقلون نو آیا تاسو نه پوهیږئ اولا یعلمون ولی دوی ته معلومه نه ده ان الله یعلم چې بېشکه الله ته معلوم دي ما یسرون وما یعلنون هغه څه چې دوی پټوي او هغه څه چې دوی ښکاره کوي ومنهم امیون او ځینې د دوی نه امیان دي انپړ دي یعنی بې تعلیمه دي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهیږي په کتاب الا امانیه مگر ارزوګانې دي وان هم الا یظنون او نه دي دوی مګر تش ګمانونه کوي فویل للذین پس تباهي د هغه خلکو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بایدیهم په لاسونو خپلو ثم یقولون او بیا وایي هذا من عند الله چې دا خو د طرفه د الله نه دی
لیشترو به ثمنا قلیلا د پاره دی چې واخلي په دې سره قیمت لږ فویل لهم مما کتبت ایدیهم پس تباهي ده د دوی د پاره په سبب د هغه چې لیکي ایدیهم لاسونه د دوی کتبت ایدیهم چې لیکلي دي لاسونو د دوی وویل لهم مما یکسبون او تباهي ده د پاره د دوی په سبب د هغه یکسبون چې څه دوی ګټلی دي وقالو او دوی وایي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده چې هرګز به موږ ته اور نه لګي مګر یو څو ورځې دي د شمار قل ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا چې آیا تاسو اخیستې ده د الله نه وعده فلن یخلف الله عهده بس نشي کولی خلاف ورزي الله د وعدې خپلې ام تقولون علی الله ما لا تعلمون او که یا وایئ تاسو په الله باندې هغه خبره چې نه ده معلومه تاسو ته بلا داسې نه ده من کسب سیئة هغه چا چې وکړلی بدي واحاطت به خطیئته او راګیر کورا چاپیره شو د دنه ګناهونه د ده فاولئک اصحاب النار پس دغه خلق د اور خاوندان دي هم فیها خالدون او دوی به په دې اور کې د همیشه د پاره الله دې موږ ټول په امان کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړي او نیک عمل کوي اولئک اصحاب الجنه دغه خلق د جنت خاوندان دي هم فیها خالدون او دوی به په دې جنت کې د همیشه د پاره الله دې زما ستاسو ټول نصیب کړي آمین په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي کنه چې تاسو کله قتل وکړو بیا په جګړه شوئ نو الله رب العالمین تاسو ته د هغې قاتل د ښولو طریقه چې د هغه وښوله د غوا په حصه د مړی وهلو سره مړی راپاڅېد او خپل دغه یې وښوو او بیرته بیا مړ شو لږ څه حد دپاره راژوندی شو بیرته بیا مړ شو نو په دې کې طریقه سره دا فایده وشوله چې خلکو ته د الله د قدرت نښه ښکاره شو د مرګ نه پس په ژوندون څنګه چې الله غوښته چې په یو ساعت کې کن فکون بادشاه دی جو راجمدی شو او بل الله رب العالمین د غوا عظمت او تقدس او د دوی چې کوم خدایي تی جوړه کړي هغه ختم شو ځکه چې خلکو حلاله کړله خو هېڅ نه زلزله راغله او نه دنیا ورانه شوه هېڅ چل هم ونه شو نو الله فرمایي چې د ځینو خلکو زړونه خو په دې واقعې سره هدایت واغستو خو د ځینو خلکو زړونه سخت شول د دې واقعې نه پس لکه دا دومره ظالم قوم دی چې دومره غټه واقعه خلک وایي حقیقت دا دی څونه خلک ویریږي که نه په الله باندې ایمان مضبوط شي نو د دوی زړونه وای په مثال د کاڼو بلکې الله فرمایي د کاڼو نه سخ او اشد قسوه کاڼې د ټولو نه سخت څیز دی موږ وایو که نه دا د کاڼو نه هم سختو ځکه چې الله فرمایي کاڼې چې دي نو هم ځینې د الله د یارې راورغړېږي ځینې وچ وي ځینو نه اوبه چینې را بهیږي تاسو وګوره په دې غرونو کې په دې سختو سختو ځایونو کې ښکلې اوبه را روانې که نه نو دا څومره ښایسته آیتونه دي چې بنده یې لولي بنده له سم خوند ورکړي چې کاڼې هم د الله پاک ذکر کوي څنګه چې یو غربل ته حدیث مفهوم دی چې یو غربل ته آواز کوي چې زه نن ډېر بختور یم زما په خېټه فلان کې تیر شو د الله ذکر یې کوو نو دا غرونه دا کاڼې هم خوشحالېږي چې څوک دغه وایي ذکر کوي دغه شانتې حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د صحابه چې وو دوی چې به څه عمل وکړو نو دوی به په خپل ځان باندې د ځمکه ګواه کړه ځمکه به یې وټپوله لکه زکات مال به راغی دا ځمکه به ډکه شوه چې دا به یې تقسیم کړه ټوله به یې د الله په لار کې ورکړله مستحقینو له به یې ورکړه نو بیا به یې دا ځمکه یې وټپوله وایي یا الله وایي ځمکې ته ګواه شه په حق سره مې ډکه کړې په حق سره مې تشه کړې خو ځان له مې دنه څه وانخیستل که نه لکه غلط او حرام ناجایزه طریقه مې وانه کړه دغه شانتې چې بندیان په کوم ځای باندې ناسي قرآن وایي مونځ کوي نو چې دا بنده وفات شي یا کډه ویسي یا چېرته لاړ شي نو دغه دا ځای نه دی دا ځمکه دا پسې خفوي دا پسې جاړي او الله ته زاري کوي او د قیامت په ورځ به دا ځمکه په ما او تا باندې ګواهي ورکوي څنګه چې حدیث مفهوم دی چې قبر به وایي چې بنده تو چې زما په خېټه ګرځېدې زما داسې خوښ وي چې کله به زما غېږې له راځي چې زه دله آرام درکړم نو دې بنده ته به دا قبر کلاو شي او دا قبر به دا ځمکه به د دې بنده میلمستیا کوي د الله په حکم سره
او چې کله بدنصیبې بنده یي نو دا ځمکه به ورته وایي چې ته خو داسې مبغوز بنده وې زما په خېټه چې تو ګرځېدې ما چې تو به کله زما غږ کې له راځې زه نه خپل بدل عالم که نه چې تا په ما باندې ګناهونه کول. الله دې موږ ټول د ګناهونو نه په امان کړي. او زما خویندو هسې اکثریت علما دا لیکي چې دا آیت چې دی و ان منها لما یهبط من خشیة الله چې بېشکه ځینې کاڼي د الله د یرې راورغړي. نو وایي چې د چا په ګرده کې یا په څه کې کاڼي که نه نښتې وي نو الله په حکم سره په دې باندې ځان دموی. نو تعداد معداد یې نه دی ښولی خو بس دا وایي او به پې دموی کوي او ځان پې دموی. الله پاک به دا کاڼي ختم کړي راوبرغړی راوابیچی. بل دا چل و چې د مدینې نوي مسلمانان چې کوم ایمان راوړی دوی خو څه موده مخکې د یهودیانو نه دا اورېدلي وو چې د الله رسول به راځي آخري پیغمبر به راځي او هغه به دغه شانتې موږ ته د الله کلام وایي او دا. نو چې کله دوی واورېدل چې څنګه په مکه کې آخري پیغمبر راغلی دی ځکه چې خبره خو د حج په موقع به خلک تلو راتلو پخوا که ټلیفونونه او رابطې نه وې خو د سفرې خو وې. نو چې دوی خبر شو نو دوی زر لکه دوی تیاری وکړو لاړل او دغه ته مکه کې د نبي صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو او هغه دغه ورکو دعوت ورکو چې راشئ ځکه چې دوی پوه یو چې دا خو هغه آخري پیغمبر دی او نښې نښانې ورته یهودیانو ویلي وي هغه په نبي صلی الله علیه وسلم کې موجود وي. نو چې دوی ایمان راوړو نو دوی په چې راغلل نو دوی د یهودیانو له په خوشحالۍ دا نوي مسلمانان ورالل چې اوس خو به مونږ دوی ته حل ووایو چې دغه شانتې مونږ په نبي باندې ایمان راوړو نو دوی به هم ایمان راوړي. نو چې دوی څنګه هغوی له ورالل نو هغه یهودیان بلکل لکه بدله خبره وه. دوی خو چې زمونږ ورتلله دوی به سیده ایمان راوړي چې مونږ یې خبر کړو چې آخري پیغمبر راغلی دی. نو الله پاک ورته فرمایي تاسو دا تمه کوئ افتطمعون ان یؤمنوا لکم چې دوی به ایمان راوړي په تاسو باندې. په دوی کې یوه ډله ده چې د الله کلام اوري بیا یې بدلوي او دوی ته پته چې مونږ یې بدلوو هم یعلمون دوی ته د دې بدلولو ښه پته چې مونږ دا دورانې وکړو او دوی لګیا دي د الله کلام بدلوي. په تورات کې بدلون راوستو که نه. او بیا ورته الله رب العالمین فرمایي اوس الله پاک د مسلمانانو ته د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه دا وحی چې نازله کړه نو د مسلمانانو ته د هغو حالت وښو چې دوی په مسلمانانو سره یو ځای شي نو دوی وایي مونږ ایمان راوړی دی. څوک چې دوکه ورکوونکي پکې هم ډېرو لکه دا چالونه یې چلول چې دا مسلمانان په څه طریقه کمزوري کو د یهودیانو وي. نو چې کله به بیا د یو بل سره میلاو شول نو د خپلو د عالمانو به د لاندو خلکو ته کمې خبرې کړې وې چې هغو به مسلمانانو ته وکړې چې دا خبره ده په تورات کې. نو د عالمانو بیا دغه کسان راټینګ کړل چې تاسو دونه ناپوه یئ اتحدثونهم بما فتح الله علیکم تاسو دوی ته هغه خبرې ولې ښیئ کمې چې الله موږ ته ښوولي دي. پوه شوئ تورات کې چې کمې خبرې دي نو تاسو دوی هغه د مسلمانانو ته حل مه وایئ لیحاجوکم به عند ربکم ځکه چې دغه خبرې به بیا دوی دلیل ونیسي او د قیامت په ورځ به موږ ته وایي چې تاسو ته خو پته وه. نو په خپل منځ کې د یهودیانو دا خبره ده. نو الله وله دې څه ښکلی جواب ورکوي چې ولې تاسو نه پوهېږئ چې الله ته خو پټ او ښکاره دغه دي معلوم دي. که تاسو د مسلمانانو نه پټ کوئ نو الله ته خو معلوم دي که نه. نو الله فرمایي چې ځینې د دوی نه داسې امیان دي په دې یهودیانو کې اوس عالمانو خو چالونه چلول خو د امیانو باندې به یې چلول د یو قوم استعمالیدونکي بندیان چې هغه چې هغه ناپوهه. تاسو نن هم زنګ د مسلمان قوم ته وګورئ اکثریت چې دی د هغه خلکو دی چې هغه په څه پوهېږي نه خو بس چې چا ورته څه ووایي په هغې ورپسې او بس وردانګي ایسته کړي خبرې باندې وردانګي چې په کوم طرف ورغلل که نه څه عقل او څه دغه یې نه بس ته شرمانونه یې ارزوګانې یو ځان له یو خودساخته خبرې جوړې کړي که نه. نو الله پاک بیا د دې یهودیانو د هلاکت خبره کوي چې دې خلکو چې په خپلو لاسونو کم کتاب لیکلی دی نو دغه د دوی دپاره تباهي ده. دوی چې کم تحریف راوستی ورانې راوستی د الله په کلام کې دوی به دې باندې پیسې اخلي لیکل کوي تعویزونه به یې لیکل دا به یې لیکل او دا به یې په خلکو باندې خرڅول او دوی بیا داسې خبره کوي لکه دا چې د الله د طرف نه لکه خبره خو به ځان نه راړی چې زه دا خبره کوم نه داسې خبره کوي لکه دا چې الله پاک کړي. نو الله پاک فرمایي وایي دوی چې په څه لیکي دا هم د دوی دپاره د تباهۍ سبب دی. دا کمې پیسې چې په دوی ګټي دا هم د تباهۍ سبب دی. الله دې موږ ټول د داسې اعمالو نه په امان کې او زموږ په مسلمانانو کې چې نن څونه داسې خلک دی چې هغه دا چلونه کوي الله دې ټولو ته هدایت نصیب کړي. الله دې ټولو ته هدایت نصیب کړي. د دې خلکو د هدایت سوال کوئ چې چا خلکو ته دین په داسې رنګ کې پیش کړی دی چې د دین اسلام نه یې لوبه او ټوغه جوړه کړله
د خپلو مفادو دپاره استعمالوي، نو الله دې دقې خلکو ته هدایت وکړي. بیا الله فرمایي دا یهودیان ځکه دا چلونه کوي چې دوی وایي موږ به دوزخ ته نه ځو، که ځو یو څو ورځې وایي دغه هم کړی د سبت قانون هم مات کړی جو، هغه یو څو ورځې دي، او پلانکې چلم کړی دی یو څو ورځې د هغې دي، بس یو څو ورځې زموږ د جهنم دی، نور خو موږ پاک یو، موږ خو د الله خوښ خلک یو. نو الله ورته فرمایي تاسو ته الله نه وعده اخیستې ده چې تاسو له به دوزخ ور نه لګئ، او وعده هم اخیستې خو ټیک ده، الله خو د وعدې خلاف ورزي نه کوي. خو الله فرمایي بله داسې نه ده، خبره داسې نه ده، څوک هم چې بدي وکړي او دی بدو راګیر کو، مطلب دا چې بدي تې وشوه توبه یې ویسته جو، الله پاک به یې معاف کړي جو، دی به صحیح مؤمن شي، الله به یې وبخي، جنت ته به لاړ شي. خو چې څوک بدي کوي و احاطت به خطیئته، بدو راګیر کو، غیر چاپیره هر طرف نه په بدو کې ونښتو، لګیا دی بدی پسې بدی کوي، په بدی پسې بدی کوي. الله دې موږ ټول په امان کې. نو دقه خلک د اور خاوندان دي او همیشه به په اور کې. الله فرمایي نو چا چې ایمان راوړو نیک عمل یې وکړو دا د جنت خاوندان دي او دوی به په دې کې د همیشه دپاره وي. الله دې موږ ټول جنتیان وګرځوي او الله دې موږ د هر قسم عذاب نه د قهر نه په دنیا کې او په آخرت کې امان کړي. آمین ثم آمین.